د پی ټی آی د جلسې نه پس په حکومت باندې زلزله راغلی ده. یو خو بیګا د پی ټی آی چې کم دوه اهم رکن شیر افضل مروت او شعیب شاهین گرفتار شوي دي. هر ځای کې د مسلم لیگ نون حکومت چې کم کسان دي هغه هر ځای کې پریس کانفرنس کوي. مختلف صحافیان چې کم دي د هغه هم مختلف بیانات راغلي دي. لفافه صحافیان هم د الیمین ګنډاپور تقریر باندې سخت رد عمل شو کړی دی. اوس نون لیگ او صحافیانو سره چې کم هغه کم بیانات جاری کړي دي ادر سره په دې ویډیو کې شریکوم چې دغه جلسې نه پس سپیشلی د الیمین ګنډاپور تقریر نه پس د جلسې نه پس د مسلم لیگ نون حکومت چې کم ریاکشن دی ادر سره شریکوم. مسلم لیگ نون حکومت ډیر سخت یریدلې دی ځکه یو خو الیمین ګنډاپور په خپل تقریر کې د عمران خان د رهایی د لپاره आवाज اوچت کړو چې 15 ورځې ټایم دی هغه نه پس په موږ د هغه رهایی د لپاره تحریک شروع کوو. یو د جلسې خبره کړې و چې په لاهور کې به جلسه کومه کې ان او سی وی او کنوي جلسه به کومه. نو دغه حکومت چې کم دی ډیر سخت یریدلې دی. د حواله سره رانا سنولا په یو ټي وي پروګرام کې ویلي دي چې ګنډاپور وایي چې لاهور جلسه کې به جلسه به زه کومه کې ان او سی وی او کنوي زه به جلسه کومه. نو الیمین ګنډاپور لزه دا وایم چې ته خو صرف او صرف دا کې پی کې بارډر کراس کا هغه نه پس په بیا ګورو. نو یو قسم د رانا سنولا چې کم دی الیمین ګنډاپور چیلنج کړي هم دی او دمکی هم ور کړی ده. اریدا فاروقی چې کم دا هغه هم خپل بیان جاری کړي. اریدا فاروقی ویلي دي چې ګنډاپور د وزارت اعلی ختمېدو والا دی. د ګنډاپور چې کم وزارت ته ډېر زر ختمېدو والا دی. ګنډاپور ویلي و چې 15 ورځو کې به عمران خان رها کوي که 15 ورځو کې عمران خان رها نشو نو بیا به د هغه د رهایی دپاره موږ خپل تحریک شروع کوو. فیصل واړه چې کم دی هغه هم ویلي دي چې ګنډاپور تقریر نه پس په د ګنډاپور وزارتي اعلی ډېر کم ټایم ته پاتې شي. مطلب ګنډاپور ختمېدو والا دی. د مقصد دار دی مین موټیو دار چې دا ګنډاپور چې کم دی ختم شي. طلال چودھری چې کم دی هغه هم ویلي که چېرې لاهور ته سیل دپاره راځي نو بالکل راشه د ګلونو باران به در باندې وکم او که دهشتګردۍ یا هنګامه خیزۍ دپاره راځي نو برید په درنوی وباسو جي. دی الیمین ګنډاپور ته طلال چودھری هم غټه دمکی ورکړې ده که جلسې دپاره راځي یا دهشتګردۍ هنګامه خیزۍ دپاره راځي نو برید په درنه وباسم. عظما بخاري هم یو پریس کانفرنس کړی ده چې پنجاب پولیس کې یوه خبره ډېره زیاته مشهوره ده چې پنجاب پولیس د نشیانو نه نشه ډېره زر کوزوي. لکه دا هم په الیمین ګنډاپور باندې یو قسم د تنقید کړی دی چې ته خو دا خبره کې هو که د پنجاب پولیس لاسو ته راغی نو دا نشه به دې کوزه شي. مسلم لیگ نون حکومت چې کم دی هغه ډېر زیات غصه دی او د غصې په وجه باندې عجیبه بیانات بیانات لکه تاسو دې کو نه کتل چې والله وایي برید په درنه وباسم او پنجاب پولیس په درنه نشه کوزه کي او رانا سنولا والله وایي چې کې پی کې بارډر کراس که بیا به ګورو. مطلب دی له پته را چې عوام روزي او پی ټی آی سره روزي او ډېر ګڼ تعداد کې روزي. نو که دغه رنګ جلسې سره 15 جلسې شو نو د حکومت ختمېدو والا دی. بل خواجه آصف چې کم دی هغه ویلي دي چې عمران خان فوجي ټرایل به کېږي نو په دې والا الیمین ګنډاپور ویلو چې فوجي ټرایل د ستا پلار هم نشي کولی. د عمران خان فوجي ټرایل د ستا پلار هم نشي کولی. د خواجه آصف ته الیمین ګنډاپور جواب ورکړو. بل د پی ټی آی چې کم بیګا 2 گرفتاریانې شوي دي د پارلیمنت مخې نه شیر افضل مروت گرفتار شوی دی او شعیب شاهین د خپل دفتر نه گرفتار شوی دی. چې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.